گنگوهی صاحب وتوي یو رشید احمد گنگوهی صاحب دی دا ډېر وروسته دی. عبدالقدوس گنگوهی صاحب ډېر مشر سړی تېر شوی دی. هغه چې کله راغی علاقې ته نو داسې نظر یې وکړ د اولیاو په نظر کې الله تعالی خیر اچولي موږ یې منو. بعضې شیزونه اولیاء اینی خلک یې نینی او اولیاء اینی. بعضې شیزونه خلک یې نه اوري اولیاء الله یې اوري. بعضې شیزونه داسې راغلي دا مونږ حمل کوو په کرامت باندې. کرامت الله تعالی اولیاء الله له ورکړي دي، په حیات کې هم له ورکړي دي او په ممات کې هم له ورکړي دي. مونږ د حیات ته کرامات هم قائل لاغلي او د ممات ته کرامات هم قائل لاغلي. داسې وکتل یو نور را روان و رڼا غوندې را روانه یو لوی غر په هغې باندې رڼا راغورځېده. حضرت گنگوهی صاحب وایي عبدالقدوس گنگوهی صاحب وایي یاره په دې غر رڼا راغورځېږي دا څنګه چل دی؟ تاسو د دې قصو نه لږ ځان خبروئ. دا هندوان یو قسمه دا هندوان نه دا ټول یو شان نه لکه څنګه چې مولیانو کې تبلیغیان، څنګه چې مسلمانانو کې تبلیغیان ځان لري، صوفیان ځان لري، فقها ځان لري، محدثین ځان لري. هندوانو کې د هندوانو د بزرګانو یو صنف دی جوګیان ورته ویل کېږي. چېرته نوم هم اورېدلی دی که ولې تاسو صحابه کهف په غار کې هم شئ چې نوم هم نه دی اورېدلی؟ دا خو مشهور خلک دي جوګیان. څه وایي ورته جوګیان؟ هلکه وایي پلان کې جوګ وکړه، پلان کې جوګ وکړه. جوګ هم نوم چېرته نه دی اورېدلی. وایي پلان کې جوګي راولګېده او د پلان کې بزرګ سره یې جګړه وکړه. جوګیان په معنا د هندو ساحرانو سره لنډ بینه ته بس ترجمه وکړه. دا ریاضیات کوي، دا منترې پخوي او دا ډېر ډېر سخت ریاضیات کوي. کال کال اوږې ناس راغلي. یقین که قاري کوم او تا 2 ورځې ګورې اوږې شو ګورې ښه د سترګې باندې داسې بوټې راوځي ګورې ښه هغوی ګپ درته نه لګوم کال کال اوږې راغلي وي. دا د هغوی د خرابو ارواحو سره تعلق راغلی وي، د شیطاني ارواحو سره تعلق راغلی. دیوړې ورته ویل کېږي د غټ غټ پیریان وي دوی ورته خدایان وایي. وایي دا مې ګنیش دیوتا دی او دا مې پاربتي دیوتا نه. دا ګنده علم راغلی دی. الله هم د دې نه په امان کې نه وساته خو د دې سره یې تعلق کوي. وایي داسې رڼا غوندې راتله. شیخ عبدالقدوس گنگوهي وایي چې دا څه وي؟ وایي یاره دا خو د هندوانو یو جوګي دی او دغلته یو نرۍ غوندې سوړه ده، په هغې د لاندې اخوا یو غار دی، په هغې کې نه ناس راغلی. 12 کالې وشو چې ناس راغلی. هله وایي 12 کالې وشو وي او دی هم ورننوت په هغه نری غوندې سوړه ورننوت. نو ته سوچ کوه چې په یو نری غوندې ځای کې ته وردننه کېږې نو خو کرامت دې حق شو که نه؟ هغه چې دا سولیدو وایي ته څوک یې؟ وایي زه خو مسلمان یم. وایي تا څومره کال دې تېر کړي؟ دا حضرت عبدالقدوس گنگوهي صاحب ورته وایي وایي یاره ما خو 12 کاله تېر کړي دي. وایي څه ناشنا غوندې کار کولی شي چې 12 کاله دې تېر کړي دي؟ وایي یو ناشنا غوندې کار ورته وسو د هندو راپاسېد او سمنتر منتري وایي دوی ورته جاپونه وایي. سمنتر منتري وایي چې ده چې کله ځان اوبه کړ نو شیخ عبدالقدوس گنگوهي صاحب راپاسېد. د ده په دې اوبو کې داسې یو کپړه یو مالوچ لامده کړو داسې کېښودل. چې کله راپاسېد وایي دا دې کمال وي او دا مې کمال وکړه. وایي زه ځم ځان اوبه کوم، زه مسلمان یم ځم ځان اوبه کوم، خو زما د دې اوبو نه به داسې لږ غوندې مالوچ یا لږ غوندې کپړه رالې هغه به د ځان سره ږدې. وایي ښه چې کله یې ځان اوبه کړم او د تانوي رحم الله نقل کړي دي ملفوظاتو کې نو د هندو جوګي راپاسېد او د ده نه یې داسې کپړه لمده کړه د لاسو کې داسې ونیوله. چې کله بیا سم شو نو د هندو دی حضرت عبدالقدوس گنگوهي ته وایي خو تا هم ځان اوبه کوو ما هم ځان اوبه کوو تم شوم څه زم شم څه نو تا کې څه فرق راغلی دی او ما کې څه فرق راغلی دی. ما لم الله یو کمال لا کړی دی او تا لم الله وي نه فرق دی که نه. ته وایي دا زما د اوبه راواله بینې کا چې کله یې بین کړي نو د خوشبوی تی د عطرو او مزیداره خوشبوی د مشکو د عنبرو روانه وه. وایي ته دې دا خپل بین کا د ګن بین تی روانو سقا بینې کا. وایي دا فرق راغلی دی. ګورې نو ستاسو شریعت ته لاره دا د ټولو نه اعلی لاره ده. دا یاد ساتئ. ګورئ بغیر د شریعت نه چېرته چې څوک تصوف کوي اخ به یې غورځوه چې موږ ستا تصوف یې نه منو. موږ به علی تصوف منو چې ایمان ورسره راغلی وي. ګورئ بیا په ایمان کې الحمدلله اتباع د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت امام محمد بن حنبل یو ډېر لوی ولی الله دی او دا خبره مې د حضرت بایزید بستامي